الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انتہائی قابل قدر حاضرین و عزتمند و مسلمانان ورونو، ما چکم آیاتنا کریمہ تلاوت کرل، پدی آیاتنو کی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی. هغه واقعا چې پای کې د موسی علیه السلام سفر شوی او د علم د حصول او د طلب لپاره تفصیلی واقعا خو تقریبا 2 رکوع ده. د مختصر وخت کې د هغې پورا تفصیل نشي کېدی، خو مختصر او اجمالی واقعہ دادا چې امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی حدیث ذکر کرے دے، صحیح حدیث چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما موسیٰ علیہ السلام آغت تقریر کو بنی اسرائیلو کی د موسی علیہ السلام نا چاته پوسوک چستانه بلوی عالم شتا نو هغه ویل چې نه. جواب الله تفوق نشو، داسې جواب پکارو چې آو لوی عالم هغه الله دی. چونکه د موسی علیہ السلام جواب ظاهرا صحیح و، زکه چې نبی هغه ته د الله د طرف نه وحی کیږي او امتیان د نبی نه علم زده کوي او علم شرعي باغی چې د بره نه راغلی، نو د نبی نه لوی عالم په امت کې بل هیڅوک نشي کېدی. خو الله رب العزت ته ظاهرا دا جواب خو نه لګېد، نو الله پاک ورته ویل چې یو انسان شته دا هم نه چې ګنې هغه ستانه په هر څه ښه پوهېږي، خو بعض هغه مسائل هغه ته معلوم دي چې د هغې ظاهر کې تا ته پته نه لګي. موسی علیہ السلام په دین دومره مین، په علم دومره مین چې د فوراً دا اراده وکړه چې د دې ملاقات ته خو به زه ضرور ځم. د دین دا مسله معلومه شوه چې یو لوی عالم دی، ته خبر شوی نو د هغه ملاقات ته لاړ شه، څه ناڅه خیر او پیدا به درته ورسي، او کار څومره سفر دې کړی نو سفر دې پیدامند دی، سفر دې ضایع نه دی. او دا هم نه ده چې هغه به په هر څه پوهېږي، لکه نه کېدی شي چې بعضې مسایل تا ته معلوم وي هغه ته نه معلوم، خو بعضې مسایل به هغه ته معلوم وي نو هغه ته معلوم کړي، ستا علم به نور هم زیات شي. د دې وجې نه د شاګرد علم کله کله د استاد نه سیوا شي، د هغې وجه دا وي چې شاګرد د دې استاد ته چې یاد دي نو هغې هم یاد کړل، د ده شاګردي هم وکړه، نو د بل سره لاړ د هغه شاګردي هم وکړه نو د هغه علم هم زده کړ، بل نه شاګردي وکړه نو د هغه نه هم علم زده کړ. ډېر لوی عالم هغه چې هغه د ډېرو علماو شاګردي کړي، ډېر لوی عالم هغه چې هغه د ډېرو علماو ملاقات ته تللی، ډېر لوی عالم هغه چې هغه د علم دپاره ډېر سفرونه کړي. امام بخاری رحمه الله د هغه استادان د احادیثو چې شان حدیثونه زده کړي دي اورېدلي دي، د 1000 نه سوا استادان د امام بخاری دي. د دې یو عالم نه هغه ته چې معلومات نو هغه د حاصلول، د دې یو عالم سره ملاقاتونه شوي دي، چا سره لږ طالبي او چا سره ډېره طالبي،
چانه لږ علم حاصل کړی د چانه ډیر، خو د 1000 نه د امام بخاري استادان سوا. نو داغي پیدا دا شو، داغي برکت دا شو چې په مشرق او مغرب او جنوب او شمال کې د امام بخاري غونه محدث هغه نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. ډیر لوی شخصیت په علم الحديث کې بار پن. نو دا چې څومره د ډیرو علماو ملاقات تزین دومره په ډیر تا ته خیر او پیدا ملاوي. نو موسی علیہ السلام اراده وکړه چې زه د خضر علیہ السلام ملاقات ته ځم. داغه ملاقات ته چیزی ځان سره خپل تو خو ماخلی. شاګرد ته وی چې کله مجمع البحرین ناوړېدلې دي، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اغه ناشته راواخله دې سفر کې همغه د ډېر ستړیوالي سره موږ مخامخ شو، ډېر تکلیف راته ورسه. یعنی اشاره دې ته انده چې سفرم د سہولت نه و، سفرم داسې آسان نه و، سفرم د ستړیوالي و، سفرم د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا موسی علیہ السلام دومره اوږد سفر کوي د یو نبی چې هغه ته بعضې هغه مسائل معلومو چې دته نو معلوم، د هغه د ملاقات دپاره امام بخاري رحمت الله علیه باب قایموي چې باب دی په بیان د سفر کولو کې د علم په طلب کې، په وچه سفر کول، په سمندر کې سفرونه کول. دا د موسی علیه السلام د دې واقعې نه دا ټولې معلومي. د دې وجنه چې تا ته پته ولګي چې پلاني ځای له یو عالم راځي، پلاني ځای کې یو غونډه ده، اجتماع ده، علما به راځي او بیانونه به کوي. نو زمون کارونه ټول عمرې دا نه خلاصېږي. موږ له پکار دي چې موږ هم د دین په مینه باندې د هغې ملاقات ته لاړ شو. که چا وویله چې پلاني ځای له پلانې ډم راځي، بې دعوته د دنیا خلک ور روان. که چا ویل چې ډاکټران راځي او مریضان به ګوري، نو هر یو ورمنډي وي او مفت دوايانې ورکوي، ټول نمبر پکې نه وي. که چا ویل چې لون تکي صدقه او خیرات راغلي دی او هغه تقسیمیږي، مالدار پکې د غریب نه مخکې پلین کې ولاړي او د یو بل د خولې نه خبرېږي، وینا ته هم ضرورت نشته، بلکې یو بل نه ګیله کوي، ظالمانه چې تتلی نه ما ته به هم دې ویلي وی که نه مذهبم تلې وې ځان له مې څه شی حاصل کړی وې، کماله پکې چای وتروړه را کړې وه چرته. او چې چرته د رسول الله میراث تقسیمیږي، الله اکبر، بیا موږ ټول رستو رستو زور کو. ابو هريره رضی الله عنه حدیث کې راځي، په لاره کې روان دی بازار کې، خلک یې ولیدل، ګرځي را ګرځي، ورته وایي اے خلکو تاسو دلته بازار کې ګرځئ، لارو کوڅو کې ګرځئ او په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. خلکو منډه کړه، یو چې ماته پکې څه میلاو شي، بل وی چې ماته میلاو شي، یو بل نه خلک مخکې کېږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی، خلق جلال جمعات تدن شو، نو اس شے نہ تقسیمیدا، نہ مالو نہ دولتو. هغه وی دا ابو هريره موږ سره دوکا وکړه، موږ ته وی چې میراث تقسیمیږي او میراث نو، واپس را روان دي. حضرت ابو هريره مقتضی کې ورته ولاړ دی چې د راشي چې سبا وای. ابو هريره ورته وی چې تاسو تلی وای نو سچلو میراث ته ملاو شو که ملاو نشو. نو دی ورته وی چې ابا هريره اسې دې را باندې دومره منډې ووالې، اسې دې دومره تکلیف او کړاو راکړه، مونږ خو چې لاړو نو هېڅ شی نه تقسیمېده. وی جمعات کې څوک نه و بند وسه، وی نه جمعات کولاو، ذکر شروع، درس شروع، تدریس شروع، عبادت خلقو کو لګیاو، چرته د دنیا څه شی نه تقسیمېده. حضرت ابو هريره ورته وی چې ذاک میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم،
دقد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میراثو نبی علیہ السلام پیسے ندی پریخی نبی علیہ السلام مال و دولت میراث کے ندے پریخے نبی علیہ السلام میراث کے علم پریخے دے علم دا قرآن علم دا سنتو او دا حدیثو دا چچرت بیانی گی اغزے کی میراث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیمی گی او دا چاہتا ویلاو شنو آغتا دا رسول اللہ دا میراث حصہ ملاو شو اللہ دغه وجد چې نبی علیہ السلام حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی چې وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ انبیاء علیہ السلام چی دی یعنی عالمان چی دی نو دا دا انبیاء وارثان دی انبیاء علماء دا وارثان دی دا انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات او انبیاء پا میراث کے نہ اشرفی پریدی نہ دراہم پریدی انبیاء پا میراث کے علم پریدی فمن اخذہو اخذ بحظ وافر چاچ علم واغستن واغ پوری صد میراث واغستن عالم وی دا پیغمبر علیہ السلام وارث تھے نو سشوت میراث کی نہ ملاو نہ مال ملاو دے نہ دولت ملاو دے نہ بلش ملاو دے نہ عالم تچ ملاو دے نو علم ملاو دے او علم آغشے دے چی رسول اللہ میراث کے پریخو دے نو اصل میراث دا انبیاء واغا علم دے نو زکا عالم دا نبی وارثی ٹھیک شوا نو علم دیر قیمتی شیر حضرت موسیٰ علیہ السلام آغا سفر دا علم دا پارا کڑے دے زکا داغی پزلکی دا دین مینا و محبت و دا علم قدر ہو کنا تکلیفی برداشت کڑے دے کار سمر تکلیف دے برداشت کا ہر سمر لرے سفر دے اوکا بیاؤں دے دا سفر دا پیدے دے بیاؤں باعث اجر و ثواب دے امام بخاری رحمہ اللہ پا کتاب العلم کے دا نقل کڑی دی چی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتان یوم یاش جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتان یوم یاش سفر کڑو دا یو حدیث دورے دو دا پارا تو سندازہ ہو لگا یوم یاش سفر کڑے دے پوس باندے پشاڑو بیابانونو کے لوگے تیرے کڑے دے تندی تیری کڑی دی شپی پا سہراگانو کی تیری کڑی دی گرد و غبار پہ پریوتے دے یوم یاش سفر کڑے دے کلچ علت رسی دلے دے نو یو حدیث دے چی داغنے اور دلے دے نو بیارا روان شوے دے دائی پا ذہن کی دا دین دمر مینوا دمر قدر و دمر احساس او منگا یوم جماعت محکم نشورات لے وقتی دے گا بیا بستڑی شو بیا بتنگ شو میاشت سفر خود پریداوا چی 15 منٹ محکد مزن نشورا حاضر دلے 15 منٹ رستوی سارے دین شو نا وقت کی گی بیا دا میاشت سفر خود پریداوا چی منگا دا گھنٹو سپریم نشو کولے دا منٹو نو سپریم نشو کولے چی دا قرآن درس کی گی چی منگو للاک شو دا حدیث درسی منگا لاک شو یو دینی اجتماعی منگا لاک شو اللہ قدر نشتا گنا امام بخاری باب قائم کڑے دے باب الرحلت فی المسئلت النازلہ باب دے پا بیان دی کی چی چاہتا یو مسئلہ پی خشی چی داغے پا بارا کے سفرو کی یو صحابی دا مکین مدینی تا دا نبی علیہ السلام خواتا دا یو خبر دا پارا دا یو مسئلہ دا تپوس دا پارا راغلے دے سمر اگت سفر دے پیادو کو خانو وعدے کڑو یو زنانا ورطرالو چی تا استاد کور والو دوارو تا ما پوڑو کوالی کی پی ورکڑی دی اگا صحابی ہوئی ما تا پتہ نشتے ما تا مور ندی ویلی پلار ندی ویلی بلچا ندی ویلی کور والا موی چی ما تا چرتا دا چا ندی ویلی خاندان کیوں چاہتا پتہ نوا
هغه پریشان شو چې دا یو بډای خزه داسې وای چې تا استاد خزه لما پیدا کړی نو دا خو زماره ځای خور شو. نو د مکه مکرمه نه را روان شو، نبی علیہ السلام مدینه منوره کې او چې مدینه تراغه نو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله د یو خبره د اورېدو د پاره د یو مسلې د تپوس د پاره راغلی ما. نبی علیہ السلام ویسا خپل مسله بیان کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دګدا چې دا زنانه خو یو ده د یوې خزه خبره له اعتبار نه خو احتیاط دار چې دا خبره دا خزه کوي نو خزه خو لګی نه دا پرې د بلې خزه سره نکاح کا شک نه خبره بوزي. ان دومره وګت سفر چې د نو د یو خبره د پاره کړو ولې چې داغه پزړه کې د دین قدر و مینا وا. ځکه امام بخاری وی باب الرحله فی المساله النازله، باب دې په بیان د سفر کولو کې په بار داغه مسله کې چې تا ترا پیښ شي سفر بکې زیب معلومات بکې خدا غسو کولی شي چې د چا پزړه کې د دین قدرې. چون کی خبر داوا علم ډیر لوی شی دی، علم د پارا سفر د قران دا ورېدو د پارا سفر دا حدیث د رسول الله سلام دا ورېدو د پارا سفر. د دې خبرې یو مقصد د تفصیلی واقعات ان شاء الله په خپل ځای بیانو. ما تاسو ته چې دا وګورئ غواړي او ما اعلانم کړو چې دا پیره به ان شاء الله د یوې بجې نه بیان نه اړو کنه نو چې نن په یو بجو کو نو سار باندې بل جمیله بټول خلک وخت راځي او کله نه نا وخت کو نو بیا به چې استاد یې اعلان کوي ولا کمنی نه په خلکو کنه نو بس زما په دې اکتفا ده خو یو دعوت در کوم هغه دادا چې زمون په دارالقرآن پنځپیر کې سالانه اجتماع کیږي. په دې ملک مختلف اجتماعات دي خو اکثر اجتماعات داسي چې په کې سیاسي رنګونه سوکې د یو غرض د پاره کوي، سوکې د بل غرض د پاره کوي، سوکې د بل د پاره کوي. زمون جماعت یو غیر سیاسی جماعت دی، د دې د حکومتونو او د سیاستونو سره کار نشته. نه زمونږ د جلسو د جلوسونو د روډونو د بندولو سره کار شته. زمون کار دی د الله مخلوق ته د الله دین رسول، دای د پاره هر قسمه قربانی هغه ورکول. نو دا د مرګرو په مهنت په کال کې یو اجتماع مقرر شي چې روزانه خو یو سړی حاضرې دی نشي او روزانه چې دی نو سفر کولی نشي نو په کال کې یو ورځ یو څو ورځې هغه به داسي چې دا موحدین مرګري به راغونډېږي او د قرآن او د سنت په انواراتو به معطر کېږي منور کېږي. نو دا سالانه اجتماع ده او دا داسې وي چې مخکې به 3 ورځې وه مرګرو دومره شوقي محبتي چې داغي د وجه نه 4 ورځو تر واړوله چې علماء بیانونه نه پوره کیږي او مرګري بار بار مطالبه کوي. نو در روان جمعرات د ورځې نه د مازیګر نه به دا پروګرام شروع کیږي. جمعرات جمعه خالی اتوار پر ورځ باندې به دعا کیږي. یعنی 24 تاریخ 25 26 27 نن جمعه ده د نن نه اخوا بس د زیارت پر ورځ باندې ان شاء الله تللی. نو زما ټول مسلمانانو ته دعوت دی چې دا زمون په کلی کې اجتماع دی حساب کې ځکه ثواب خو زمون کور دی کله دی دې لپاره د کوټې نه د بلوچستان نه د کراچۍ نه د سن نه داغه سواد باجوړ او داغه لری علاقونه ګلګت بلتستان نه لری ځایونه خلک را رواني او څوک د بهر ملکونو ناراضي او ټیکټونه اخلي او په دې کې شرکت کوي او بیا خپل ځایونو لذي چې زمونږ یو 4 ورځې لګي ځکه د تلو راتلو زمونږ دومره وخت نه لګي نو دا غي 4 ورځې لګي څه د تلو شي او څه د راتلو شي او چې زمونږ 1000 روپۍ لګي نو دا غي بل 1000 لګي ځکه دا غي د لارې د خرچیم ډېری کیږي کرایګان هم ډېری لګي نو چې دا غي ځایونه په زرګونو تعداد کې مرګري راځي نو دا خو موږ یو قسم میزبانان یو دا غي خدمت هم په موږ فرض دی او دا غي استقبال هم په موږ لازمي دی او دا غي نه مخکې موږ باندې حاضرین لازمي دی ځکه زمونږ اجتماع ده موږ راغواړو نو زما ټول مسلمانانو ورونو ته دعوت دی چې پای کې به ان شاء الله خې طریقې سره شرکت کوئ. دا سویم ځل غالبا دا 28مه اجتماع ده
بعضې به داسې خوش نصیبه وي چې د هغه نه به یو هم نه قضا شوي هره کې به شریک وي بعضې به داسې بد نصیبه وي چې په دې 22 واړو کې به په یوه کې هم نه شریک شوی الله دې موږ بد نصیبه نه جوړوي دا نه زمونږ په دې غریبانان کېږو نه په دې باندې موږ چې دی نه وږي کېږو بلکې زما دا یقین دی چې که دا چوټي دې وکړه او لاړې انشاءالله الله به ستا په دې لږو پیسو کې تاله ډېر برکت واچوي الله به ستا په لږو کارونو کې تاله ډېر برکت واچوي ځکه دا د الله رضا دپاره تللي پیسې به خپلې لګې بستره به د خپله وړې په ځمکه به پروت عالم به بیان کړي د الله دپاره بیا اورې چې څه وخت دې تېرېږي نو فی سبیل الله دی نو ټولو مسلمانانو ته دعوت دی چې د جمعرات پر ځان تیار کړي انشاءالله اجتماعي شکل کې چې لاړ شو دویمه دا ده چې د دې اجتماع خدمت هم زموږ ذمهواري ده ځکه چې نور ملګري خو به ایله اجتماع ته راورسي دا خو په ثوابۍ کې ده د هغې دپاره اکثر زموږ په دې علاقه باندې د لوښي د ریبلو خدمت نو سبا خالی ورځ ده بل ورځ د اتوار په ورځ انشاءالله 2 ټرالۍ لوښه به برابرول غواړي دا د یو کس 2 کسو کار نه دی پخپله خپل نوجوانان بچي هغه ولېږئ دا به ستاسو د بدن هغه صدقه او قرباني وي په دې ګیري کې به انشاءالله الله دا برابره کړي ځکه دا ځای نشته چې پې کې لږه لږه لوښه شته نو انشاءالله د اتوار په ورځ موږ ځکه منتخب کړه چې د سکول هلکان به هم چوټي وي خپل خپل بچي هغې ته تیار کړئ چې ګوره ګڼ کسان لاړ شي مطلب 100 کسان لاړ شي او 10 ګېډۍ لوښه وریږي نو 1000 ګېډۍ پې جوړې شي او چې یو کس لاړ شي نو هغه په 2 ورځې کې هم 1000 ګېډۍ نشي ریبلی نو د 10 ګېډو باندې به د هغه نیمه ګنټه ونه لګي نو په لږ وخت کې به انشاءالله دا الله برابروي او کېږي هم داسې ځکه اکثر 300-400 کسان برابر شي نو تاسو به هم داسې کوئ چې خپله حصه پکې مقرر کړئ که موږ لا نړم شو نه دا اجتماع پاتې کېږي او نه دا خدمت خو موږ محرومه شو خدمت نه محرومه شو د اجتماع د برکت او د خیر نه محرومه شو الله دې موږ نه محرومه کوي الله دې پکې زموږ حصه وکړي نو ټولو ته دعوت دی چې د اتوار پر ورځ به انشاءالله دخل هم ځو او بیا اجتماع هم ځان تیار کړي هغې له به انشاءالله ځو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین